ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په چوتي پل کې کوم ځای کې چې دولت خان مارکیټ دی دولت خان مارکیټ د پاسه چې کوم دی دا یو کور دی او دا د کرۍ کور دی انتخابي غریب خلک دي او د علاقې د خلک پې خو هم ډېر زیات خفه دي او د سهاره داسې چې کوم دی نو موږ ته د دې دپاره کالس کېدل دغه تاسو وینئ دغه نغرې دی دا یا خو بجلي وي نو چې بجلي راشي نو د چا چې الکترانکس سامان وي نو هغه خو مو سوځوي خو دوی له کور سوځولې دغه کمره و دغه کمره کې د ماشومانو چې کمې کپړې وغیره وي نو هغه غونډې سوځېدلې دي او ورسره چې کوم دی دا کمره ده او دې کمره کې چې کوم دی نو بره دا دغه هم ښه باقاعده ټال یې کړی دی ښه پوره ټال یې چې کوم دی نو کړی دی او دې ځای نه چې کوم دی نو دا اور لګېدلی دا وګوره جي دا سوچ دی او دلته کې چې کوم دی څومره سامانونه هغه د دې جرسۍ او دا هر یو څیز چې کوم دی نو دا غوړ سوځېدلي دې میخ ته چې کوم دی دا څه دغه کړو دا دی او دومره اور لګېدلی چې دی ور ته وګوره دا ور بالکل ایره ایره دی دا بالکل دغه کېږي بس دې کې هېڅ څه نه دي پاتې نو دغه سوځېدلی دي او څوک داسې وي غریبانان دي د حکومت نه خو څه نه کېږي او نه د دې لپاره څه شته دی دا خو ورته زه کلیر کټ وایم چې نه ولې انتظامیه څه کولی شي او نه بل څه وي موږ سره پڼ نشته ځکه چې دې مرحلې نه زه تېر شوی وم زما د 8.5 لکو روپو دوکان سوځېدلو او ما ډېرې منډې وهلې وې د چا کور دی دا راشه دې خوا ته ستاسو نوم دی درویشه څه کار کوې زه به دلته لرګو مرو کاروبار څه ټایم دا اور ولګېده دا مازدیګر خوشه 9 بجې به وي ته چېرته وې هغه ټایم کې زه بار وم دې خیالي کې وم ګاډي مې کار مې کړ تا ته اطلاع وشوله او جی ما ته یو ملګري رنګ وکړو دغه شان په کوره مور دی ستا څو بچي دي ما درې څه پکې سوځېدلي بس د وړو پیزار مې دا یو شی بل شی بس ټول سوځېدلي دي ټول سامان سوځېدلی دی بس لکه زه کور کې څه پاتې شوي نه دي کمزوری دی او بس د الله د رضا لپاره که چا ورسره صدقه کولی شو زما لقمان نوم دی د دې د اوسېدونکي یم او دا ډېر کمزوری سړی دی دې ګاډي ماډي ډکوي نه څه وزده شته دا واړه بچي دي دا هم څوک له ډوډۍ ورکړي د شپږو اووه میاشتو خو پې صرف قریب جمع ده د دولت خان نو هغه مو د الله د رضا لپاره پرېښلې چې ربه دې کور کې اوسي هغې نه پس چې ته بجلي راغلی ده اور مور هغه شي بسترې مسترې شو کټونه مټونه شو د هر څه چې کور کې دغه تاسو لیدل کور یې صفا سوتره پروت دی نور پکې څه شته نه او بس همدغه خبره چې دوی وکړه نو همدغه ده پوه شوې او غریبي ده او دغه شان د هر څه سوځېدلي دي او څه وس مسې نه کېږي بس دا خبره چې دی له خامخا غریب سړی دی چې څوک ولې څه ورکړي له شل روپۍ چې جامې والي کېړی پې والي پیزار پې والي دا واړه ماشومان دي دا بچي دي دا واړه دي دا ستا څه نوم دی یو نمبر دی څه دی موبایل درویزي 332 93 25 729 څنګه 332 93 25 729 صحیح ښه ګرانو کتونکو دا نقصان چې دوی کوم یادوي که نه دا د غریب سړي دپاره ډېر لوی نقصان دی کپړې سوځېدلې دي پیزار سوځېدلی د ماشومانو د جرسي سوځېدلې ده نور خیر شوی دی په نورو نسبت هېڅ نقصان نه دی خو د غریب سړي دپاره چې د هغه دغه اړې موړې وي چې ماشومانو له دغه کپړې پیزار او دغه کړي وي زما دفتر ته به راشي د دې نه به ښه جرسۍ درکړم او دا کپړې پیزار خو به درکړم که نه ښه صحیح ده زما دفتر ته به راشي او څه اروی څونه دي اړې ګټې بس 700 روپۍ ګټونو بس کله وي او کله نه وي بس صحیح ورشه دله چایبي ورکړه زما ګاډي نه د وړو بورې راواله دې خواته ورشه دا راواله تې ګرانو کتونکو الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې زه دومره څه زموږ نه دې وخت کې لکه هغه دغه کولی شو چې یاره ماشومانو له کپړې یا چې کوم دی نو ورسره دغه جرسي کوټونه د هغې نه ورله ښه ورکو خو بیا هم مزید چې کوم دی د کرۍ په کور کې اوسېږي او کرۍ نشي ورکولی او دغه مزدوري کوي درې بچي دي رونه خاندان دی چېرته کې دی دلته جی هغوی موږ سره مرسته نه کوي ښه مالدار دلته یې ښه رونه دي ښه وسې کېږي ښه ګاډي دي د سره هېڅ قسمه امداد نه کوي او هغوی داسې کاروبار والی چې لکه روپۍ زکات وباسي خو د سره امداد نه کوي پوه شوې نو بس دا غریب دی زموږ د غاړې زموږ چې څه د وسه کېږي ورسره کوو او باقي موږ تا رنګ وکړو اوس ستا
ښه ګرانو کتونکو هر سړی په خپل ځان پورې پړ دی او دا الله سره تجارت دی دا زه چې کوم نو زه دا شرپه اوسېدونکی یم او الحمدلله په سیلاب کې م رانه دې علاقه کې چا زیات تقسیم نه دی کړی نه رانه زیات ویش کړی دی خو دغه به چې احسان نه کړو دا د الله پاک مهرباني ده چې په دومره هر څه کې موږ له خدای پاک دومره وس راکوي او موږ چې کوم دی نو لکه دې وخت کې څوک چاله 10 روپۍ هم نشي ورکولی دا د الله پاک لږ شکر دی چې دا واله دا یو بوجه وړه خو مې ورکړه که نه نو انشاءالله دې به راشي او دله به جرسی دغه هم ورکو هلته به یې بیا کوم خو تاسو ورسره څه کومک کولی شئ څه مرسته کولی شئ چې دې بخال شي د دې علاقې خلک وي دا خدا ده چې د علاقه غونډه سیلاب وښلې ده او د دوی نه بسترې ورڅ وړلي دي نو دلته هر سړی کمزوری دی دوی چې بخالیږي نو وخت به لګوي خو به هر حال د دوی خواهش رالو او دلته کې هم دغه کور خو د ډېره مننه